أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك بشك مونږ تاسو ته عطا کړی دی الکوثر کوثر. فصل لربک پس ته لمونځ کوه خپل رب دپاره، وانحر او قرباني کوه. ان شانئک بېشکه ستا چې کوم دشمن دی هو الابتر هغه ابتر دی. د دې صورت نوم سورة الکوثر دی چې هغه د لومړني آیات نه چې دی دا کوثر لفظ اخیستی شوی دی. دا 15 صورت دی د نازلېدو په اعتبار سره. دې نه مخکې څوارلس صورتونه نازل شوي، په دې کې یو رکوع ده او 3 آیاتونه دي. د قرآن پاک یو صورت هم د 3 آیاتو نه کم نه دی، او هغه صورتونه چې کم 3 آیاتونو واله دي هغې کې یو سورة العصر دی، یو سوره کوثر دی او بل سورة النصر، او ټولو نه غټ صورت چې کوم دی هغه سوره بقره دی. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم عمر مبارک چې کله 25 کاله و نو حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها هغه 2 ځل کونډه شوې وه. د یو خاوند نه یو زوی او د بل خاوند نه یو زوی او یو لور وه. حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها عمر دغه وخت کې 40 کاله و چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نکاح وشوه، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه 15 کاله مشره وه. د نکاح نه وروستو یو کال پس حضرت زینب رضی الله تعالی عنها پیدا شوه، به حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها او هغې پسې به حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها پیدا شوه. او چې په کم کال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت ملاو شوی و، په هغه کال باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ښکلې لور حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها پیدا شوه. زامن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 3 دو د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه پیدا شوي. دا 2 چې کوم دي د دوی نوم د یو نوم چې دی حضرت قاسم رضی الله تعالی عنه او د بل نوم حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه. دریم زوی چې کوم او هغه حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنه. دا د ماریا قبطیه رضی الله تعالی عنها نه او د اتفاق خبره دا ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو زویم چې دی هغه بلوغت ته نو رسېدلی. حضرت قاسم رضی الله تعالی عنه عمر چې کم و هغه دومره عمر کې و لکه اس پې باندې به چې دی اس ته به هغه په اسانۍ باندې سورېدی شو. د هغه وخت چې دی کم ماشومانان چې و هغه ماشاءالله تکړه و، نو اس باندې هغه سورېدی شو، داسې په کچر باندې چې دی هغه سورېدی شو. تقریبا د دو عمر چې کم دی هغه 8 کاله یا 9 کاله او دی په دې عمر کې وفات شوی. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه هغه د دنه مخکې وفات شوی. چې کله حضرت قاسم رضی الله تعالی عنه وفات شو نو عاص بن ویل هغه چې دی شور جوړ کو چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نرینه اولاد چې کم دی هغه نشته دی او دی ابتر دی. پښتو کې ورته سپیره ویلی کېږي، چیرې د داسې بچی مچی نشته دی. او نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ابتر لفظ هغه استعمال کو، لکه پښتو کې چې توبه نعوذ بالله داسې ووایې که نه، نو دا څومره دغه خبره ده چې یو انسان ته ووایې چې یاره د هغه بچي نه وي او ته ورته یې چې یاره ته خو سپیرې بچي دې هم نه کېږي، نو د هغه له ډېر زیات زور رسوي. نو دې کس عاص بن وائل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره کوم، ځکه چې حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنه هغه په مدینه طیبه کې پیدا شو. دا چې کومه
نو لکه قاسم چې کله وفات شو کنه ابراهیم دا په مکه کې وفات شو ابراهیم چې کوم به رستو هغه په مدینه کې پیدا شو لکه ډیر مس کې فرق وکنه نو دا د مکی خبره مونږ کو دي ته مونږ وې کنه سورۃ الکوثر کم یو دی مکی دا په مکه کې نازل شوی دی صحیح شو کنه او دغه شان چې دی چې د یعنی پیغمبر صلوات و سلام یا درګان چې د کومه کلمه وای او توحید وای نو دا به تر کومه پوری باقی وي د خو چې دغه نارینه اولاد هم نشته دی لکه یو سړی دی دغه ډیر مال جیدات دی او بچی نه وي الک زوی نه وي کنه خلک ورته مړه بس ارسه به بل تپاتې شي په خپل زوی نشته دی لکه یو پیغور غونتی کې خلق ورکای نو دې قسم یو پیغور غونتی کې وکړو چې کوم د نبوت داوا کړی د کلمه ویلې ده او توحید کړی دی او دا به کومه پوری قائم وي پوه شو او داغه چې کوم میشن دی د پیغمبر صلوات و سلام وای دا به ختم شي نو دوی نارینه اولاد هم نشته او طبي تور باندې پیغمبر صلوات و سلام ته ډیر زیات تکلیف ورسېدو چې دا خبره وکړه نو په دې موقع کې چې الله تعالی دا صورت نازل کو ان اعطیناک الکوثر بشک مونږ تعالی درکړې دې کوثر حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو چې حضرت کوثر ست ویل کیږي وی فرمایل چې نهر فی الجنه دا د جنت نهر دی هغه نهر چې د دنیا د نهرونو په شان دی دا خو د ځمکې په گهرای باندې چلیږي او دوانو طرفونو ته چې دی د خاورې بندونه وي او هغه نهر چې کوم دی هغه به د جنت د ځمکې په سطح باندې چلیږي او اړخونو ته به چې دی موتین لګېدلي وي غمی به وي لګېدلي وي ګیر چاپېره ورته او د دې د نهر چې کومې اوبه وي هغې ته به حوض کوثر ویلې کیږي او د حوض کوثر متعلق یې وفرمایل چې هغه به دومره وګدي چې د مکې مکرمې نه والا د ازرحا یو مقام وغې پورې به دومره به وګد وي داسې وګڼئ که نه لکه د پینډۍ نه والا تر کراچۍ پورې د دې چې کومې اوبه وي به د شاتو نه چې دی زیاتې خوږې وي او د پیو نه زیاتې به چې دی سپینې وي او چې کم کس یو ځل وڅکي نو هغه ته به د حشر چې څومره حشر چې دی څومره اوږد وي که نه هغه ته به تنده نه لګي خو لیکن که څوک ورته ووایي چې یاره به اوبه څکي نو دوباره به هغه به وایي چې یاره زه دوباره م وڅکمه او اوبه چې کومې دي هغه به فورا هضم کېږي او دا حوض کوثر چې دی دا به په میدان محشر کې وي د ترمذي شریف روایت ته لکل نبی حوض هر نبی د پاره به حوض وي او داغه امتین چې کوم دي هغه به د دې حوض نه اوبه څکي لیکن پیغمبر صلوات و سلام فرمایل چې زما حوض چې کوم دی پیغمبر صلوات و سلام فرمایل چې زما چې کوم حوض دی به ټولو نه غټ وي ځکه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت چې دی هغه ډیر زیات دی حدیث پاک کې راځي چې د جنتینو به شپږ صفونه 120 صفه به وي او په دې کې به چې دی 80 صفه صرف زما د امت وي پیغمبر صلوات و سلام وایي چې ګڼې لونه د چا وي هغې سره چې دی نکاح کوئ ګڼ بچي چې د چا وي هغې ښځو سره چې دی د هغې ښځو بچو سره تاسو نکاحګانې تړئ او نن سبا خلک وایي چې یاره بس 4 بچي وي یا 2 بچي وي نو بس هم ډېر دي بچې 2 یې اچي مطلب دا دی چې دا شیزونه چې دی دا د الله د تعالی طرفه دي دا کانه پینه او دا شیزونه په دې باندې به ځان نه دغه کوئ د دې مطلب دا نه دی چې یاره ته بس ګټ هم نه کړې بس په کور به ناست یاره ما الله رزق راکوي نه بلکې محنت کوه کوشش چې دی دا لازمي دی او ترمذي شریف کې پیغمبر صلوات و سلام فرمایي چې حوض کوثر باندې به زه ناست یم یو طرف ته به ابوبکر صدیق دویم طرف ته به عمر وي وصاحبي على الحوض دا چې څنګه په دنیا کې زما مرګري دي داسې به حوض کوثر کې زما مرګري په دنیا کې ورسره داسې او وفات نه رستم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دواړه چې دی قبرونه یو ځای دي او په محشر کې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دا دواړه یو ځای وي او په حدیث پاک کې راځي چې بعض خلک چې کوم دي حوض کوثر ته چې دی اوبه وڅکلو له راشي
نو فرشتي به چې دی دکې به ولا ورکړي چې خوشې خوشې رستو شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه به ورته یم چې دا زما ملګري دي، دا زما امتین دي، تاسو دی له ولې دکې ورکوئ؟ نو فرشتي به ورته عرض وکړي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته پته نشته چې ستاسو د تګ نه رستو تاسو چې کله دنیا نه رخصت شئ نو ستاسو نه رستو دی بدعت چې دی شروع کړی. نو زه به ورته ووایم چې فاقول سحقا سحقا، وایي زه به فرشتو ته یم چې دی زه رخوا کوي او دی زما د سترګو نه اخوا کوي. فصل لربک، پس ته خپل رب دپاره مونځ کوه چې الله تعالی دومره غټ مقام درکو نو ته د هغه شکر ادا کوه او د هغه د رضا دپاره مونځ کوه، عبادت کوه. دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویل. او د قیامت په ورځ چې دی دا ړومبنی پرچه چې کوم ړومبی سوال چې کوم دی هغه د مونځ باره کې دی. لیکن نن سبا دی مونږ خپل ګروانونو کې وګورو چې منځونه اول مونږ کو نه او چې کوم کو نو هغه هم داسې کو چې ړومبني نشي صابي. نو منځونو زمونږ دا حالات دي. وانحر او قربانی وکا. بعض حضرات دا ویل چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حوالی سره دا تفسیر د دې تفسیر دا معنی مراد ده. د وانحر معنی دا ده چې موږ حالت کې با خپل لاسونه پسینه باندې دي. لیکن حافظ ابن کثیر وایي چې لا یصح دا روایت صحیح نه ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا سینې دي فرمایي. او په دویم تفسیر کې راځي چې کله موږ کې نو خپل سینه چې دی دا قبله طرف ته کی. خدا وانحر صحیح تفسیر هغه دا چې کوم جمهورونه ذکر کړي چې د نحر معنی د قربانی کول او نحر چې کله اوخ ولاړی کنه او تی چې دی نحر کې نو په ولاړه باندې داسې په چاړه په دغه باندې وخی نو دا مستحب دی. او چې هغه چې دی سمله او به قربانی کې نو هغه هم صحیح دی. خو لکه مستحب عمل دا دی چې یاره اوخ دی ولاړ وي او تی داسې نحر کې. ان شانیک هو الابتر، بېشک ستا چې کوم دشمن دی هغه ابتر دی، سپیره دی. لکه پښتو کې صحیح ده. د عاص بن وائل چې کوم دا چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم له پیغور ورکړم کله وای چې د د زوی په مخ کې د نوم چا واغشتو نو هغه به داسې شرمنده شو او خلکو ته به وي یاره بس د خپل نوم راته ماخلی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبرې کوي. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دشمنانو دا خیالو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نارینه اولاد نشته دی نو دا دین به باقی پاتې نشي. لیکن الحمدلله ثم الحمدلله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفادار امتین چې کوم دي هغه د ځانونو نظرانی چې دی پیش کې او خپل چې دی ځان قربان کو او خپل ځان قربانین او تکلیفونو کې واچولو. خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کلمه چې دی دا کور کور ته ورسوله. زمونږ په پیښور کې چې دی صحابي رسول حضرت سنان بن سلمہ رضی الله تعالی عنہ چې دی مدفون دی او الحمدلله ما چې دی د قبر زیارت کړی او دلته نږدې دی. دا تاسو له پکار دي چې داسې پر اصحاب بابا ورته وي نو پکار دي چې خلک چې دی هلته لاړ شي او د یو صحابي د قبر زیارت وکړي. او داسې چې دی د سکر طرف تم چې دی سکر طرف تم د صحابه چې دی قبرونه 2 صحابه دي، یو معاذ جهنی رضی الله تعالی عنہ دی او یو بل صحابي دی.